کتاسو زما په مینا نن دې مجلس ته راغلی نو ما هم د زندګۍ ټوله حصہ په 400 او اشنغر خرڅ کړې. عزیزانو تاسو په دې 400 کې اخی ته د خدای پاک وبخي هغه به چې کما اجتماع کولا او هغه کې بعد تمام اشنغر ډېر عظیمه دنیا شریکه وا نو ما سلور غنټه به تاسو په دې کلی کې تاسو ته تقریر نه او په ایمان درته وایم چې زما زندگی ډېر دنیا سره وابسته ده ډېر دنیا سره خو یو څو ځایونه دي چې داغه خلق زما د زړه نه پختی او یو پکې اشنغرم. عزیزانو زمونږ په دې ملک کې هر قسم مصیبت شته غلا شته ډاکې شته لارې شوکونکي شته خو زما هغه ټول بدي نشي غل دی خو ارامي چې وږی دی او شغله وکړه ورکې کا ډاکې والا وږي دي ډاکه واچولا مال یوړو چا کر سونو یې رکنه سمې څه به یو. عزیزانو په دې ټولو مې پروا نه راځي لوی پروا مې چې کومه ده او لوی تکلیف د زړه چې راته کوم دی په پاکستان کې هغه دا دی چې د ایمان ډاکې شروع شي خفت دی یو اصل قانون دی د قرآن کریم چا چې د اسلام نه سیوا بل لار اختیار کړه نو دغه بل لار به بیا د الله په حضور کې قبليږي نه او دا سره به په قیامت کې پتاوان. تاسو د اشنغر خلک یې ټول عمر بدنام پاتې شوي او یو لیبل در باندې لګېدلی دی چې دا خلک د نظریه پاکستان دشمنان نظریه پاکستان دوی له نور څه ورګي نه وایي لالی مې فتح خان دی سومبی وړي سومبی راوړي دوی له نور څه ورګي نه. علماء دیوبند وایي دا د نظریه پاکستان برخلاف دي. تاسو 40 کاله د پاکستان هر حکومت د خدای دشمنو د رسول دشمنو د قرآن دشمنو د محمد رسول الله دشمنو تر دې موجوده حکومت دی 10 کاله وشو چې د په خېټه پورې دبلې تللې دي دبلې اسلام 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 ښکاري نه چې دا اسلام دی. بیا واوره کم کسان چې د سره په اسلامي کې ناست او د ده ملګري دونه ډېر چاپېر دا هم د اسلام دشمن دی. خوا ګورئ ابن عباس ته یو درځي راغی ورته وایي چې زه د ظالمانو جامې ګنډم زه درځي یم زه د ظالمانو جامې ګنډم ما ته ګورئ ما ته زه د ظالمانو جامې ګنډم نو په دې خو به زه نه ظالم کېږم. ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې او درځي ته چې د ظالمانو جامې ګنډې نو ته عین ظالم یې د ظالمانو ملګري هغه کسان دي چې څوک په تا ستنې او تارونه یو ورځ به زه مړ کېږم کوم وجه چې الله زما مرګ مقدر کړی هغسې به زه مړ کېږم والله که زه تاسو پرېږدم هم نه تاسو ما نه په ارام خوب ونه دا ستاسو ترکۍ سپې چې ساتلي دي او په صدر روډ یې ګرځوئ دا به م روانه کړي او زما کیسټ به لګېدلی او درډک به یې وایي اوس بېړی یې غرقه شده ښځې ته وایي دلته کوه دلته کوئ کېرې وایي مصیبت دي تقریر لګي وي جلدي پرېږدم هم نه. تاسو خیال راغی ټلویزیون زه مستقله سینما ګڼم لیدلی مې دی چېرته چې پېښ شم نو ځان نه شیخ نه جوړوم چې بند کوي بند کوي بند کوي دا کار هم نه کوم غلی ناست یم ګورم هم ورته په دې کې د جمعې په ورځ پهلواني کېږي ټیک ده دغه پهلوانان کورونو کې ښځې هم ګوري خفه کېږئ به نه ښځه دی ښځه چې تا ته وګوري پیشوګی او هغه ته وګوري نو تا ته داسې وګوري چې وایي ته مرګ دې مېلمه شه دا څه په پیشوګي اورېدل سړی خو دغه دی داسې ده که نه ده. بیا صدر پاکستان د وی سی آر نه کسټم ډیوټي ختمه کړه چې دا ډېر لوی رحمت دی چې دا قوم ته محروم نه شي بار نه وی سی آر څوک راوړي نه کسټم ډیوټي ختمه شي زمونږ د صدر اسلام دا زه پوه شم هغه ورځ مې ویل چې هلکه ته خو اوس پوه شو ویل چې ولې ما وی زمونږ په بالا ماڼۍ کې یو سړی و د هغه د زوی اسلام نامه وه نو اسلام کراچۍ تکسنو ریلوے اسټیشن کې نو پلار یې ورته آواز وکړو چې اسلام د اسټیشن کولیانو آواز وکړو چې زندهباد هغه ویل چپ کوي اسلام هغې وی بیا زندهباد ویل چپ شئ بیخه موزه زه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده که خیال هم کړی د جنیجو صاحب د وزیر اعظمۍ نه وړاندې زمونږ د صدر صاحب اسلام 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 خو چې دی راغی هغه اسلام خبرې اوس پرېښي خیال هم دی ورته اوی مال زه اوس پوه شوم
د په نیت کې اسلام عبارت د جنیجون دا د را روان دی او که خیر په د خدای یو دغه دی را بشي او که خیر یو را روان دی کنه دي ارشیا را روانو غریب د سنه اله پنده تر اورته دی یو فتنه اوس بل راوته هغه وایي چې ائمه نامه ونه ټول کافر امام ابو حنیفه کافر دی امام شافعی کافر دی امام مالک کافر دی امام حنبل کافر دی وغیرہ وغیرہ دا بلا بلا تاسو مرګ عزیزانو د دې ټولو بلاګانو داسې کې والله چې درته علاج وکم خو کلاس کې سره ګناه د ملک د قانون خدای له کنځلې کوا د پاکستان پاین کې هیڅ دفعه نشته پیغمبر له کنځلې کوا هیڅ دفعه نشته او د دې نامه بیا د سواله بیا د डी पी आर شتا 40 सरहदी شتا नजरिए पाकिस्तान खिलाफ तकरीर करे दे दाश्ता कन्वर्स नहीं न पुलिस करे और दफा दा आगे तो दगा हुई सोलेंटियो केस दर्ज किया और ताकीद शुरू हो गई अभी आराम बताना चला कि ताकीद शुरू हो गई लेकिन मुझसे कड़ी दी सका दी उधर के मुझ सोलेंटियो शुरू हो गई अरे नडीजी तभी मैंने कहना शुरू हो गई खुदे तो वही चटोल निजाम पर मंडा चाला ताकीकात शुरू दिया तवाड़ू सही ना मातल खुदा कुरान का वगैरह मुंग माफ का मलदा चके मलिक ही सोलह पियोगे केस रजिस्टर करके ताकि शुरू हो गई माल शुरू जमंग शुरू जाती है जने जमंग दर कसी शुरू न खबर दादा वल्लाहिल अजीम का नमंग दमल दुश्मना नमंग दमिल्लत दुश्मना मुंग दी के फर्क दार गुलाम गौस साहब खुदा पाक बखी अगर मुंग दी के फर्क दार د دوی دسترګي زمونږ دسترګي د دوی دغوګونه زمونږ دغوګونه د دوی یو سر زمونږ یو سر د دوی وخت د مونږ وخت د دوی یو خزه زمونږ یو خزه فرق دا ده چې د دوی خزه زمونږ خزه زمونږ او د دوی خزه شاملات دا فرق نو عزیزانو مونږ او دوی کې فرق دا ده د دې سیمنو د منبران د سبا بیا تاسو ترازی پودر د په مخ مزلی سرخی څنګه د سریکړي بیا برازي وای بنورو ما تحریک التوا پیش کو رونا قسم په خدای دې کدی کړ کو د دې خبره داسې دي لکه د مګو اتفاق مګر راغونډې شو هر کومه د ادم رډيري یو پیښو ده یو مګې نه څه به د خپل رانی بلې وځو به دې خوګونه بلې وځو به دې پیښونه یو ګډای مګه په کرا پاسه دی امیاو به سوکرانی میاو نو دا په سیملو کې جناسي دی میاو تنټینګي زمونږ د پیښوري سیملیم کتلې و چې لاس ورته داسې بربند کتلو خبر وایته کلک نه خاور ولې نه دا بل ظلم دی چې تاسو ملکی حالاتونه خبر نه تاسو ته جمهوریت چاره زکه څه وایم ویل چې یو منبر پکې داغه په ټول تللې سلورنیم باندې ډېر غټ هغه ته ویل تاسو څه چل کړل سم دما کو ونه دې وې دې ما کې غواړم تخت وخت پر برقرار لا تاسو خیال ما ته وی تا الیکشن کې کولار خبره ما زه الله دې ما د منبرای نه ساتي خدای دې ما د شرمېدل وزیر نه د شرمېدل وزیر ما پسې د په جولای کې ګرځول دا وزارت بس پښمار شمیرلی دیار لسکرت را پسې سړی را د شپې په دولت چې نه پرې خو ورته مې دوه مطالبې دا پورا کوي نو بیا وزیر کې وی وا مال 1 کروڑ روپے راکې چې د لندن په بانک کې 1 کروڑ ویل بلا مال بل زده ټول صوبه سرحد مولا ټول صوبه سرحد کې د جلسو اجازه راکې چې د پښتنو حکم چاله کا وزیر شم کنه که خلکو چې شبیا کې وی دوه ورځې پس راغی ول په کروڑ روپے باندې سوچو کو خدا د جلسو مطالبه ته پرې نه دی راکو وی دا کروڑ روپے غواړي تلا او لندن بانک کې څه لګ دی مال چې وزارت نه لري شم خدای پر استه کده د اوس نه بغیر بل ټکی راته سوچو زبلانه تقریر وکوم راځي اول تاسو نغریان کونډه روان خلک الګ دې دګر مولا تقریر راځي دا د اوسم پرون وزیر قوم له سکړي چې لاس تقریرونه کوي ولا هم کنه پیمانه نو ما چې دا کروڑ روپے را سره چې بیا د توسې کوم نه لندن کې بوته تاسو خیال وایي عرض داو چې ما یو عقیده ده مفتی محمود لمه یو ځل لاس ورکړي او دا ایمان دی چې د یار در په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما
کيو ظلم دي زلفي پلاس کې اوزي کيو ظلم دي زلفي پلاس کې اوزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم دي زلفي پلاس کې اوزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما بوسه برشي کيو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما ستاتر زلف پوری نور زلف سدی فخشاک بد چمن ریحان ورنکما ستاتر زلف پوری نور زلف سدی فخشاک بد چمن ریحان ورنکما رحمان دا استاد شندو جام حرام دے سو دخپلو وینو جام تاوان ورنکما استا پو بوسا برشی دا نعمت بد جنت پخوان ورنکما رحمان دا استاد شندو جام حرام دے سو دخپلو وینو جام تاوان ورنکما یو ظلمی لاس ورکڑے دے او دام ایمان دے چی روح امرات پا قیامت کی گلو عزیزانو عرض داو ما تا گوری عزیزانو عرض داو چی اس زوی دے زوی تا زیو ٹکی تاریانی چی پلار بدے زان تنیز دے نپری خویل بے سبق نوزی دمرگ نرستو حیران مورتا چی دتا پلار پا خوب کی دا سیاستو خودو پا خوب کی ورتا مذہب خودو کدا چلتا نل پاکستان سطح باندے آدھا 30-35 کالو الگ اغا شخصیت لري چې کم پلار په نکلی ډران دي اغیم ورته سر ټیټ نه بلدا عزیزانو حق کې دوی ګریجویټ پڑھا لکھا چاته وي چا انګریزي ویلي ٹھیک ده انګریزي چا ویلي دا پڑھا لکھے الګا دا مولا دا مولا ده کدا پڑھا نه چې دا پڑھا لکھا نه دا مولا ده نو ته خدای دې وشرموا دا پڑھا لکھا چې دې چا چې د وایي متیاز ذکرې دا پڑھا لکھا دي چا چې علم د قران او د حدیث نه سیوا بل څه علم واینا انګریزي خو ترکانی لواری جولاګيري ټیکداري خرڅرول د انګریزي خدای شه علم او پڑھا لکھا مونږ یو چې هغه جبل ویل دا چې کومه جبل د محمد رسول الله هغه قانون هم ویل دي چې کوم قانون په لوح محفوظ لیکل پڑھا لکھا مونږ دا د غلو ډېری دلته یو لیډر ما ته وی چې مولانا صاحب تاسو مونږه نه چوپ کدی کړه کوسته دې سرک راکاته کړه ویل دي تاسو سوشلیزم باندې پوهیږئ ما کړه سوشلیزم ویل ما سوشلیزم ته پوهیږئ پاکستان کې مالا تر اوسه انجینیر نه دی منلې سوشلیست مې نه دی منلې سوشلیزم مې نه دی منلې نه پوهیږي پاکستان انجینیران وګورئ د سربې میخه غونډه شخوان مات کړي د امریکای او د یورپ انګریزان راشي درته ډیمونه جوړي کنه جوړي دلی تلارم لس ورځې ما خپل ځمکه نه لګیږي هندو نظام مې کتو په دلی کې پردې موټر نشته ټول هندستان کې د بل ملک موټر به نه ګوري رشکه به نه ګوري عزیزان کزي اولاد فلس کال دا قوم دوکه وساتلو د اسلام په نوم باندې نو د سره چې کم کسان په اسمبلو کې ناشتي دا د مرګري دی او د دوام ورکړي ٹھیک ده دی یو اعتراض کوي چې مفتی محمود خو دی اولاد سره مرګره شوی وزارتونه سره جوړ کړي کوي کنه مفتی محمود مرګره شو عزیزانو آیا ټکه اوسه پکېو د مفتی محمود هر خیر او شر کې بزاو د سیحالي ټول پوزیشن زما په لاس ته کېدو ما جوړ کړو زور سره زه ورته وې چې مولانا صاحب سره 10 یو څو ټکی وایي چې د اسلام زرایج کوم سره 10 بیا خبره سره مرګره شي مفتی صاحب بالکل زه اقتدار نه غواړم زه په ملک شری نظام غواړم زه اقتدار نه غواړم شری نظام غواړم مفتی محمود ورته وی چې یو غل نه لاس غوستا یو زناکار سنگسار کا او یو شرابي په درو دا درې نکات را سره اومنا او د ملک قانون کا زه دې مرګره ویلې اوشو سره راکا چې زه د های کورټ جج لګو او دا درې نکات راځي
یو بجوا لا اله الا الله محمد رسول الله کپدې کې درته خلاف وي زما مفتی محمود پلار نو تر مې نو استاد مې نو پیر مې نو د کلی مې نو د وطن مې نو مالدار سرمایدار نو چې مال یې سره کړیو خو والله العظیم چې په پاکستان کې مور بکینی او داسې سر به پیدا کوي په پاکستان کې کده حق علمبردارو کده ایمان ټوټوا کده باطل د پاره یو شمشیرو صرف مفتی محمود عزیزانو یو بجوا د پشکال میاشت ما ته مفتی صاحب ټلیفون وکړ چې په دې ټکی لاړ شه مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله تعالی وتبارک داشنغر پزمکا بمور کینی او داسې عالم به پیدا کیږي اشنغریانو لا پیژندل هم نو پیمان دو دارالعلوم تبراتلو بخاری ختم کرتا سو پویدم نه چې مولانا شمس الحق صاحب دالا څوک دی والله العظیم چې د زمکه په سر د شمس الحق افغاني صاحب په ژوند د زمکه په سر د دومره علم نشانه په دې علماء کوي قاری طیب صاحب د دیوبند محتمل هغه به وی چې په ایشیا کې د افغاني صاحب د علم مثال نشته عزیزانو میا شل ورځې کې به زه یو ځل ولا راتلم ما ته به خدشات پیدا شو نو ورپسې برالم زامن دی خدای ښه ساتي ما سره به سپیشل مهرباني کوله کور ته به ورننه کله دي ما به په سوال یو سوال مې پیو ما وی چې د ليله القدر شپه ده څنګه الواګانو شپه وای ملک خرار وران کا او نامې د چونګو بدنامي الواګانو چاو خوري او نامې د چا بدنامي الواګانو چاو ورشه د الوانو په دکان تاسو وګورئ چې سحر بهیر د چا ولاړی ټوړای دی او پلانیان دی الاوران وایي تاسو هغه دراغه چې د ډیپټي کمشنر مرګ دی نه زیاتې ما له خدای دې الوا په 100 روپۍ کې دا کوي ورسره دا لوچای او دا قتلمه او مټی دې خدای په 0 روپۍ دانه کې په تندر ولې اوس بدنونه خراب شوي دي خو څه ما ته وایي ته نه دې کې دې کرتا حضرت ډیپټي کمشنر نو کہے کہ نرخ وداوي خیر دلالت القدر شپه ده په ټول کال کې یو شپه ده دې تلک سوچو کوي په ټول کال کې یو شپه اوس دلته ورځ د امریکا کې شپه ده بعضې بلاد داسې دي چې هغې ته 15 میاشتې شپه وي او 15 میاشتې ورځ ٹھیک شو شپه ده په ټول کال کې یوه نو د هغه بلادو لیلة القدر به څنګه وي او زمونږ به څنګه ځکه چې شپه یوه په دې سوال پوه شو دا سوال مې کوي بیمار او سخت به نیولې یوه نیمه ګنټه تقریر په دی چې ماله خوب را یوه نیمه شیطان پیدا کېدو نه څه فایده ده 14 ګنټې تقریر په دی کړی شیطان پیدا کېدو نه نقصان څه دی 18 ګنټې تقریر په دی کړی دا داسې هر شی داسې علم د ده په ژوند کې نه و یا د هندوستان په ځمکه د مولانا اشرف علي تھانوي علم او یا د پاکستان په ځمکه د دې سړي مفتی محمود ما ته وویل چې په دې ټکي لاړ شه افغاني صاحب ته ورته وایه چې سړی در روان دی د های کورټ ججۍ دپاره چې انکار ونه کړي زموږ ټول میشن به خراب شي او کم 2 بجې زه دلته تورمزو ته راورسېدم افغاني صاحب وده و را پامې سولو ورته مې ما ته چې بچیا زه خو بیمار یم او مالګي ښه وکړه بیا به ګورو ښه مفتی محمود وی دا سړی زموږ او دا ستا ججي مرګرتیا ورسره په دې نیت کړې هغه 3 نکات پورکمان والا خو په کوړو وهي ملاوټ والا په کوړو وهي لیکن شراب کلو والا تر اوسه په درو نه وایي 14 کاله قید د مارشل الله نامه چې څوک بیا د سوالي خو کوي 14 کاله قید 50 روپۍ جرمانه او ټول ملک د ده په دورې حکومت کې د زنا ډیپو شو یو زناکار سنګسار غل چې ده نه غلا وکړي د هغه سزا ګوره 14 کاله قید د خدای د قانون په ضد کې راغی غلا یې وکړه تر اوسه یو غل نه لاس ورکړي په دې بل ټکي ځان پوه کړي چې اسلامي مشاورتي کونسل او د دې نظریاتي کونسلونه دا روټي خلاص چې ناستو ما سره په جاز کې یو روانو زه قطر ته تلم ما ورته ویل تاسو څه شغل دی اوس وایي چې موږ اسلامي دفعاتو له ترتیب ورکوو دا څه کوي مه منئ